ابرو د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو بیل پاس شوی دی چې د قرآن خلاف دی. بیل داسې پاس شوی دی چې څوک نکاح کوي نو د هلک او د جنۍ عمر به د 18 کالو نه کم نه وي، او که عمر یې کم و د 18 کالو نه نو په فریقینو باندې او په نکاح خوان باندې به د 1 کال پورې قید سزا خیږي او 1 لک روپۍ په دې باندې جرمانه لګي. په کار دوی له دا و چې دوی داسې بیل پاس کړی چې په پاکستان کې په کوم ځای کې د فحاشۍ اډې شروع دي، زناګانې شروع دي، دوی په هغې باندې پابندي لګولی. موږ به دوی له شاباسۍ ورکړی، موږ به دوی له داد ورکړی، دغه قانون به موږ په سر سترګو باندې منلی د دوی. خو ډېر د افسوس خبره دا ده چې دوی په نکاح باندې پابندي لګوي. دغه د قرآن او د حدیثو خلاف قانون دی. انشاءالله چې تر څو پورې هم مسلمانان موجود وي او صرف منافقان نه مسلمانان موجود وي نو دغه مسلمانان د دوی دغه قانون چې دی نو په هېڅ حال باندې نه مني او موږ ته دوی دا قانون نامنظوره دی. موږ د دوی دا قانون د سره منو نه، موږ قرآن او حدیث او الله منو، د الله رسول منو. او چې په کوم ځای کې هم نکاح نو او د 18 کالو نه عمر کم وي نو ښه دغه نکاحونه ښه ښکاره کوئ، او که بالفرض څوک نکاح خوان چې دی نو چا انکار کولو انشاءالله ما سره رابطه کوئ، موږ به دغه نکاح کوو د الله په فضل سره. او په دغه دین اسلام باندې به انشاءالله تعالی چې تر څو پورې زموږ په ژوند بدن کې ساه وي موږ به انشاءالله په دې باندې چلیږو او د چا په خبرو کې به نه راځو. واخر دعوانا الحمدلله.